بسم الله الرحمن الرحیم. تعلیم الاسلام سبق نمبر 4 انشاءالله نن به موږ ویو دا سوال او جواب طریقې سره. سوال: زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نورو پیغمبرانو نه په مرتبه کې لوی و که وړوکی؟ جواب: زمونږ پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د نورو پیغمبرانو نه په مرتبه کې لوی و او الله تعالی د ټولو مخلوقاتو نه زیات بزرګ وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی په مرتبه کې چې دی ټولو نه لوی وو، خو یاد ساتئ په عمر کې چې دی نو ټولو پیغمبرانو نه وړوکی وو. سوال: حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ټول عمر چرته اوسېدو؟ جواب: 53 کالو عمر پورې په مکه معظمه کې وو. دینه پس د الله په حکم مدینې منورې ته تشریف یووړو او 10 کاله هلته وو. بیا د 63 کالو په عمر کې وفات شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی نو دلته خو دی لیکلي وفات شو، زموږ استاد به موږ ته ویلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث به چې موږ ته کله بیانولو نو وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی هغه شهید شوی هم دی، ځکه چې یو واقعه ده خو بس هغې خلاصه لنډه دا ده چې یو دڼه ښځه وه او هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په غوښه کې ترکاري کې یو زهر یې اچولي وو، نو هغې هغه اثر رو کال پس داسې هغه اثر هغه کېدو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې د وجې نه وفات شوی وو. او بل حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا ویلي چې الله ماله د شهادت مرګ راکړي، نو الله ورله دعا قبوله کړې وه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید شوی دی. سوال: څوک چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه مني هغه څنګه دی؟ جواب: څوک چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول نه مني هغه کافر دی. سوال: د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د منلو مطلب څه دی؟ جواب: د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د منلو مطلب دا دی چې هغه د الله را لېږلی شوی پیغمبر او موږ په یقین وکړو او د الله نه پس چې دی ټولو مخلوقاتو نه محمد صلی الله علیه وسلم غوره وګڼو او محبت ورسره وکړو او هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکمونو تابعداري وکړو. دلته د محبت نه مراد څه شی دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته به استاد فرمایل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم کارونو نه منع کړې ده چې هغې نه موږ ځان منع کړو او چې د کوم کار یې موږ ته حکم کړی دی موږ د هغې اتباع وکړو یعنې تابعداري وکړو، نو د هغې سره مینه او محبت ده او د سنتو اتباع موږ وکړو. سوال: دا څنګه معلومه شوه چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی پیغمبر دی؟ جواب: هغې داسې ښه کارونه وکړل او داسې خبرې وښودلې او بیان یې کړې چې د پیغمبرانو نه سوا بل څوک یې نه ښودلی شي او نه یې بیانولی شي. دا معجزې طرف ته